مخکې درس کې ما تاسو ته د ګاونډیانو حقوق ښودلي ورو چې د ګاونډیانو حقوق کې دا عمره دي چې د هغې کور مخې ته تاسو ګن مه غورځوئ دغه رنګې د فروټو چې کوم هغه پوستکي وغیرې هغه مه غورځوئ د هغې وجه دا ده کو چېرته د هغې ماشومان راوځي او د هغې طاقت نه لري نو هغې ته به تکلیف میلاویږي بهترینه خبره دا ده چې انسان که فروټو کوم هغه پوستکي وي هغه د یو طرف ته کړي تاسو ته نن د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ښایسته اخلاق او واقع درته بیانوم چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره ښایسته اخلاق د هغه یو ګاونډي او هغه ګاونډي یهودي نو د هغې د کور والا به داسې کار کوو چې کله به یې ګن راټول کړلو نو هغه ګن به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته راګزار کړو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به په خاموشۍ باندې هغه ګن راټول کړو صفا به یې کړو بار به یې وغورځوو موده تېرېدله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شکایت نه کو د دې سره غم دا پیدا شو چې آیا موږ دا کم ګن غورځو چې دا د امام صاحب کور دی او دا د بل چا کور دی ځکه چې دی شکایت نه کوي نو دا راغله او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تپوس کوي حضرت ستا دې کور ته ګن زموږ دا بچي راغورځئ تاسو ته خو څه تکلیف نه دغه کېږي هغه له ډېر ښایسته جواب ورکړی دی ورته وایي د ګاونډي ډېر زیات حق دی که ستاسو د کور نه ګن را وغورځېږي زه په خاموشۍ باندې صفا کړم او هغه یو طرف ته وغورځوم نو هغه کس چې کله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اخلاقو ته وکتل او دومره بهترین اخلاق یې ورسره استعمال کړ چې ګوره زه ګن په خپله راغورځوم او هغه ګن په خپلو لاسو باندې راغونډئ او هغه بار غورځئ نو الله رب الجلال ورته د ایمان ثمره نصیب کړله اسلام کې داخل شو ایمان یې راوړو کلمې وویلې چې ما ته کلمه ووایه چې زه مسلمان شم دا بهترین اخلاق چې انسان د خپل ګاونډي سره په بهترین انداز باندې په ښایسته اخلاقو باندې د خپل ګاونډي سره خپل ګاونډتوب کوي الله رب الجلال موږ تاسو له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي